زه یو ځای کې مېلمه شوی وم، نو هغه سړي پېشتری ساګ پوخ کړی و، تنور روټۍ چې کېښوی نو ما ته وایي چې مولانا صاحب مولانا ویل تاسو خو مولیان د ښه خوراکونو عادت یئ، ما زه هغه مولا نه یم. ویل نه ګوره که نه خو د ښه خوراکونو عادت یې تالي ته مه ګوره تندي ته ګوره چې په ښه تندي ساګ او سکړه کې قربان شه د تروش تندي دا چرګانو د تیکو د کبابو نه. 88 الیکشن کې بټخېلې ته زه تللی وم، نو هغه کینډیډیټ ما ته وي مال یو جلسه وکړه، مال که ګټې بیا بیلې که ما تقریرو ګټې به بیا بیلې. ویل دا څنګه مال وکړه باندې؟ ویل ته وکړه توکل په خدای دی، مال جوړه کړه جلسه. چې جلسه یې جوړه کړه زه پې ورغلم، ډېر خلک بدې مې داسې ودرول، مال تېره کړه کلمه یې چې تېره کړه، مال دې قوم ته به دا نه وی چې زه به دا وکړم، دا به نه وی ورته. ویل زه به نه ویم دا چې زه به دا وکړم، زما ټول جنگ چې دی هغه په ملک کې به د اسلام او د دین دپاره وي. دا کلمه مې چې پې تېره کړه خلک ویل چې زه به دا وکړم، چې دا یې ویل چې زه به دا ونه کړم نو ولې ووټ ورکړو. هغه غریب چې دی ما خیال دی زر دي که 800 ووټونه اخیستي. ما ته یې ویل چې یاره دا خو تاسو چلو کو مال ما چې تا ته ویلي چې دا وږی قوم دی دا همیشه په دې دوکه شوی، همیشه زه به دا وکړم، زه والا بیا راشي هېڅ مو نه کي. دا قوم په غبر ګوړون دي چې څه ورځې پسې ګورې هغه پسې بیایي، پرونی تېري. دا زه ټکې دا د چا خاصه ده؟ ته د خدای مخکې وایې چې زه به دا وکړم. د دې بې نظیرې پلار نه و ویلي چې زه به روټي کپړه مکان ورکوم؟ ویلي که نه ویلي؟ ولې کړه چاله په 7 کاله حکومت کې؟ دې نه ویلي چې زما عزم څه شی دی؟ د غربت خاتمه ده. ویلي که نه ویلي؟ زه به غریبي ختموم. غریبي ختمولو تاسو پوه نه وئ بې اخوتو، هغې دا ویلي چې غریبي نه غریبان به ختموم چې دا جرړی وځي چې بیا ګډبډ نه کوي. تاسو پوه شئ په خبره؟ عرض مې دا و چې د بنده اسره پرېږدئ، د خدای اسره کوئ. چې د خدای اسره وکړي هر شی به تا پسې راځي. زه یو ځای کې مېلمه شوی وم، هغه سړي پېشتری ساګ پوخ کړی و، تنور روټۍ چې کېښوی نو ما ته وایي چې مولانا صاحب مولانا ویل تاسو خو مولیان د ښه خوراکونو عادت یئ، ما زه هغه مولا نه یم. ویل نه ګوره که نه خو د ښه خوراکونو عادت یې تالي ته مه ګوره تندي ته ګوره چې په ښه تندي ساګ او سکړه کې قربان شه د تروش تندي دا چرګانو د تیکو د کبابو نه. 88 الیکشن کې بټخېلې ته زه تللی وم، نو هغه کینډیډیټ ما ته وي مال یو جلسه وکړه، مال که ګټې بیا بیلې که ما تقریرو ګټې به بیا بیلې. ویل دا څنګه مال وکړه باندې؟ ویل ته وکړه توکل په خدای دی، مال جوړه کړه جلسه. چې جلسه یې جوړه کړه زه پې ورغلم، ډېر خلک بدې مې داسې ودرول، مال تېره کړه کلمه یې چې تېره کړه، مال دې قوم ته به دا نه وی چې زه به دا وکړم، دا به نه وی ورته. ویل زه به نه ویم دا چې زه به دا وکړم، زما ټول جنگ چې دی هغه په ملک کې به د اسلام او د دین دپاره وي. دا کلمه مې چې پې تېره کړه خلک ویل چې زه به دا وکړم، چې دا یې ویل چې زه به دا ونه کړم نو ولې ووټ ورکړو. هغه غریب چې دی ما خیال دی زر دي که 800 ووټونه اخیستي. ما ته یې ویل چې یاره دا خو تاسو چلو کو مال ما چې تا ته ویلي چې دا وږی قوم دی دا همیشه په دې دوکه شوی، همیشه زه به دا وکړم، زه والا بیا راشي هېڅ مو نه کي. دا قوم په غبر ګوړون دي چې څه ورځې پسې ګورې هغه پسې بیایي، پرونی تېري. دا زه ټکې دا د چا خاصه ده؟
ته د خدای مخکې وای چې زه به دا وکړم د دې بې نظیرې پلار نه وویلي چې زه به روټي کپړه مکان ورکوم ویلي که نه ویلي ولې کړه چاله په 7 کاله حکومت کې دې نه وویلي چې زما عزم څه شی دی د غربت خاتمه ده ویلي که نه ویلي زه به غریبي ختموم غریبي ختمولو تاسو پوه نه وئ بې اخوتو هغې دا ویلي چې غریبي نه غریبان به ختموم چې دا جرړی وځي چې بیا ګډبډ نه کوي تاسو پوه شئ په خبره عرض مې دا و چې د بنده اسره پرېږدئ د خدای اسره کوئ چې د خدای اسره وکړي هر شی به تا پسې